बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू शाहिदुल्लाह ऑफिशियल जमंगा नन्हे टॉपिक हागा दे बायो अवेलेबिलिटी दा जमंग सरा यो शॉर्ट टॉपिक दे लेकिन देर ज़्याद इंपॉर्टेंट दे द पेपर लिहाज सरा और द कशान जमंगा द नॉर्मल लाइफ के हम दाड़े ज़्याद द अहमियत हामिल ले बायो अवेलेबिलिटी मुंग सतवायु नो बायो अवेलेबिलिटी दा मुंग सरा कॉम्बिनेशन दे द टू वर्ड्स यो दी मुंग सरा बायो और बल दी मुंग सरा अवेलेबिलिटी बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबिलिटी मीन टू मेक अवेलेबल फॉर एक्शन चिकला मुंगा यो ड्रग सब्सटेंस वागस्तो और दी जमंगा प बॉडी के खपल साइट ऑफ एक्शन त उरसेदो दी जमंग प बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन त शामिल शो दक वक्त के मुंगा दगे ड्रग दगे कंडीशन त मुंगा वायु बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग यानी मुंगा कले यो ड्रग सब्सटेंस वागस्तो और आगा ड्रग सब्सटेंस چې په څومره وخت کې زمونږه بلډ سرکولیشن ته شامل شو دغه ته مونږ وایو د دې ډرګ بایو اویلیبিলিټي یعنی د زمونږه په بوډي کې بایو اویلیبل شو د اوس داسې حیثیت کې زمونږ په بوډي کې اویلیبل شو چې د بس خپل اکشن شو کولی شي نو د بایو اویلیبিলিټي زمونږ سره ډیفینیشن دی د ریټ اینڈ ایکسټنٹ اف ډرګ ابزوربډ from its dosage form and reach to serum یا reach to systemic blood circulation چې کله مونږه یو ډرګ سبسټانس واغستو نو بیا دغه ډرګ سبسټانس دی ریټ دلته کې مونږ درې خبرې دی په ډیفینیشن کې وکړې یو دی زمونږ سره ریټ یو دی ایکسټنډ اینڈ دریم دی مونږ سره ډوزیج فارم یعنی مونږ کله یو ډرګ سبسټانس واغستو نو دی چې دی په څومره ټایم کې په څومره اماونټ کې دی زمونږ بلډ سرکولیشن ته شاملېږي او د قشان مونږ چې کله دا ډرګ اغسترې نو د دې ډرګ مونږ سره ډوزیج فارم څه دی ډوزیج فارم څه مطلب یعنی دا مونږ سره په لیکویډ ډوزیج فارم کې کو په سولیډ ډوزیج فارم کې او د قشان کو په ګیس فارم کې دی کو سولیډ یعنی ټیبلیټ فارم کې دی لیکویډ یعنی سیرپ او انجیکشن فارم کې دی او د قشان دا ډرګ سبسټانس چې کله مونږه بوډي ته انټروډیوس کوو نو دا مونږه په کوم روټ اف ډرګ ایڈمنسټریشن په کوم روټ باندې دا مونږه بوډي ته ایڈمنسټر کړی دی نو دا درې خبرې په دې کې ډېر زیات میټر کوي نمبر فرست څومره ټایم کې په څومره اماونټ کې او په کم ډوزیج فارم کې مونږ دا ډرګ سبسټانس اغستی دی او بیا به دی په څومره ټایم کې او په څومره اماونټ کې به دی زموږ په بوډي کې بایو اویلیبل کیږي دغه کنډیشن ته مونږ وایو د بایو اویلیبিলিټي اف د ډرګ اوس چې کله مونږ یو ډرګ سبسټانس واغسته دی به زموږ په بوډي کې بایو اویلیبل کیږي لیکن داسې یو څو فیکټرز دي کم چې د دې د بایو اویلیبিলিټي دا افیکټ کوي بالفرض مونږ یو ډرګ سبسټانس هغه مونږ اورلی واغسته اوس چې کله مونږ اورلی واغسته نو د ټایم او د چې کم اماونټ دی دا هغه به زموږ په بوډي کې هغه حساب سره نه بایو اویلیبل کیږي ایز کمپیر ټو پیرنټرل چې کله مونږ یو ډرګ سبسټانس هغه په انجیکشن فارم کې واغستو نو د انجیکشن فارم چې کم ډرګ مونږ واغستو نو دی چې کله زموږ په بوډي کې بایو اویلیبل کیږي نو د ټایم او د قشان د چې کم اماونټ دی دا به زیات وي ایز کمپیر ټو انټرل روټ ایز کمپیر ټو اورل روټ چې کله مونږ د اورل روټ په ذریعہ باندې واخلو اوس د دې زه تاسو په مثال سره پوهیږم تاسو په دې باندې پوه شئ لکه بالفرض مونږ په اورل روټ باندې یو ډرګ سبسټانس اخلو اوس په اورل روټ باندې فور ایگزامپل ما ټیبلیټ واغستو چې کله مونږ ټیبلیټ واغستو ټیبلیټ زمونږه جی ای ټي یعنی زمونږه سټمک ته ورسېدو چې کله دې سټمک ته ورسېدو نو زمونږه په سټمک کې په د باندې د په سټمک کې ډایجیشن کیږي نو چې کله د سټمک کې ډایجسټ کیږي نو د به ډیسینټیګریشن کاشي د خپل پارټیکلز ته کنورټ شي چې کله د خپل پارټیکلز ته کنورټ شي بیا د سټمک چې کوم فلویډز دي د به د هغې سره ابزورب شي او د فلویډ هغه چې کوم د سټمک فلویډز دي هغې کې به دی ډیزولو شي او د هغې ډیزولوینګ نه بعد کله چې دی زمونږ انټسټاین ته راورسېده نو د انټسټاین نه به د ابزوربشن وشي او دی به زمونږ چې کوم بلډ سرکولیشن دی هغې ته به شامل شي آفټر بلډ سرکولیشن دلته نه دی به د پورټل سرکولیشن په ذریعه باندې زمونږه لیور ته به راځي او په لیور کې به د میټابولیزم کیږي اوس چې کله د میټابولیزم کیږي نو تاسو ګورئ مونږ یو ډرګ واغسته ټیبلیټ راغی د هغه ډیسینټیګریشن کاش شو هغه انټسټاین ته راغی بیا لیور ته میټابولیزم لپاره راغی نو د په ټایم کې او د قشان چې کوم د اماونټ دی پای کې به کمی راځي د کې به مونږ سره فرست پاس افیکټ به کیږي فرست پاس افیکټ مونږ څه ته وایو فرست پاس افیکټ چې کله مونږ یو ډرګ سبسټانس واغسته او دی چې دی زموږ سره د جی آی ټي نه تیریږي د جی آی ټي چې کوم پروسیسز دي د قشان په لیور کې د میټابولیزم کیږي نو د په اماونټ کې مونږ سره کمی راشي او دی چې کله زمونږه بلډ سرکولیشن ته شاملېږي کله دی زموږ په بوډي کې بایو اویلیبل کیږي نو د په اماونټ کې هغه کمی مونږ سره راغلی وي نو د دغې وجې نه مونږ دغې کنډیشن ته وایو چې کله د بوډي د پروسیسز د وجې نه د یو ډرګ سبسټانس چې کم اماونټ دی پای کې کمی راشي دغې ته مونږ وایو فرست پاس افیکټ هر کله چې مونږ یو ډرګ په اورل روټ باندې یا په انټرل روټ باندې اخلو نو پای کې به دغه پروسس فرست پاس افیکټ به کیږي د هغې د وجې نه به د دې به مونږ سره ټایم هم زیات اخلي او د چې کم اماونټ دی پای کې به هم کمی راځي
نو تاسو دې کې وګورئ د میټابولیزم د وجې نه د میټابولیزم د وجې نه چې کوم په لیور کې د میټابولیزم وشو نو د هغې د وجې نه د خپل میټابولایټس ته به دې کنورټ کیږي د سټمک کې د ډیسینټیګریشن کاز شو د لیور نه د انټسټاین نه چې کوم دی د ابزورپشن وشو د دې د وجې نه په دغه اماونټ کې کمې راغی او دغه شان د ټایم هم زیات واغستو نو موږ وایو چې د دې ډرګ چې کومه بایو اویلیبیلیټي ده نو دا به زموږ سره 100% نه وي دا 100% نشي کېدی ځکه چې دغه فرست پاس افیکټ کیږي او دغه شان کوم موږ یو ډرګ انټراوینسلی واخلو ایوي روټ باندې موږ یو ډرګ سبسټانس واغستو نو دا ډایرکټ مونږه بلډ سرکولیشن ته شامل کو اوس چې کله دا ډرګ سبسټانس ډایرکټ بلډ سرکولیشن ته شامل شو نو دې مونږ سره په بای پاس افیکټ باندې راغی یعنی د کې فرست پاس افیکټ وغیرہ ونشو او د بایو اویلیبیلیټي په دې وخت کې زموږ سره 100% ده نو مونږ وایو چې کله مونږه یو ډرګ واغستو په څومره ټایم کې په څومره اماونټ کې د زمونږه بلډ سرکولیشن سیستمیک سرکولیشن ته شامل شو دغې ته مونږه د دې ډرګ بایو اویلیبیلیټي وایو اوس بایو اویلیبیلیټي بیا مونږ وایو چې بایو اویلیبیلیټي از ایریا انډر کرف کوم مونږه یو ډرګ اورل ایډمنسټر کړی دی او کوم مونږه یو ډرګ انټراوینسلی یا پیرنټرلی مونږ ایډمنسټر کړی دی نو د ایریا انډر کرف چې کوم دی دا څه شی دی اوس بایو اویلیبیلیټي د یو ډرګ سبسټانس هغه تاسو ته په دې ګراف کې شو کومه چې کله مونږه یو ډرګ سبسټانس واغسته دی به زموږ په بوډي کې خپل ایکشن به کوي لیکن د بایو اویلیبیلیټي هغه زموږ سره څونه پکار ده فور ایگزامپل دا زموږ سره یو ګراف دی دا د انیشیل پوینټ شو دا شو ایکس ایکسس دا شو وای ایکسس ایکس ایکسس چې دی دا زموږ سره ټایم ډینوټ کوي او چې کوم وای ایکسس دی دا د ډرګ سبسټانس کنسنټریشن ډینوټ کوي اوس چې دی مونږه یو ډرګ سبسټانس واغسته د دې ډرګ سبسټانس بیا تاسو وګورئ که دا کم ګراف دی نو د دې ډرګ سبسټانس لپاره یو دوه خبرې ضروري دي یو دی زموږ سره MEC او یو دی MSC دا لږ په غور سره وورئ دا ډېر زیات اهم پوینټ دی ځکه دې کې موږ سره تھیراپیوټیک انډیکس یا تھیراپیوټیک وینډو په هغې باره کې به تاسو په دې باندې پوهیږئ نو اوس یو دی MEC یو دی MSC MEC mean minimum effective concentration and MSC mean maximum safe concentration ها اوس چې دی minimum effective concentration یعنی هر کله چې مونږ یو ډرګ سبسټانس اخلو یو ډرګ سبسټانس مونږ واغسته نو د چې کوم کنسنټریشن دی چې مینیمم دومره کنسنټریشن وي چې دی دا خپل ایکشن چې کوم دی هغه څه کوي هغه مخ په وړاندې باندې بوځي یعنی دومره کنسنټریشن چې هغه زموږ په بوډي کې څه تھیراپیوټیک افیکټ شروع کړي او چې کوم میکزیمم سیف کنسنټریشن دی یعنی دومره افیکټ د یو ډرګ چې د میکزیمم سیف کنسنټریشن چې را کوم ایریا ده چې د دې درمیان کې راشي نو دغه ډرګ به زموږ سره تھیراپیوټیک افیکټ پیدا کوي او که هر کله د دې میکزیمم سیف کنسنټریشن نه یو ډرګ بهر طرف ته موومنټ کوي نو دغه ډرګ چې کوم کنسنټریشن دی دا به ایډورس افیکټ زموږ په بوډي کې پیدا کوي اوس لکه فور ایگزامپل مونږ یو ډرګ سبسټانس واغستو او دغه ډرګ سبسټانس هغه په دې ټایم باندې مونږ واغستو او دغه شان په دې ټایم باندې به دې زموږ د بوډي نه الیمینیټ کیږي اوس چې کله مونږ دا واغستو اوس چې کله مونږ دا ډرګ سبسټانس واغستو د دې چې کوم کنسنټریشن هغه لاړو او دغه شان دا ډرګ سبسټانس په دې لار باندې زموږ د بوډي نه الیمینیټ شو اوس تاسو وګورئ دې چې دی دا لاین کراس نه کړ نو چې کله د مینیمم افیکټیو کنسنټریشن یعنی مونږ په دونه کنسنټریشن کې دا ډرګ سبسټانس نه دی اخیستی چې د خپل مینیمم افیکټ شو کړي نو چې کله د دا لاین کراس نه کړ سو دیس ډرګ ویل ناٹ پروډیوس اینی ایکشن ان اور بوډي دا ډرګ به چې دی زموږ په بوډي کې هیڅ ایکشن چې دی هغه نه پیدا کوي اوس دویم مثال مونږ یو ډرګ سبسټانس واغستو او دغه ډرګ سبسټانس هغه چې کله مونږ واغسته نو په یو ټایم کې هغه دې ځای ته راورسېد او دغه شان په دغه ټایم باندې د زموږ د بوډي نه الیمینیټ شو اوس تاسو ډېر ډرګ ته وګورئ چې کوم زموږ سره مینیمم افیکټیو کنسنټریشن دی او چې کوم میکزیمم سیف کنسنټریشن دی د چې دی د مینیمم افیکټیو کنسنټریشن دا لاین کراس کو سو اټ مینس چې دی به زموږ په بوډي کې تھیراپیوټیک ایکشن چې دی هغه شو کوي او دی چې دی د میکزیمم سیف کنسنټریشن نه د چې دی دا ایریا دا چې کوم لاین دی د هغې نه ښکته راغی سو اټس مینس چې دی به زموږ په بوډي کې ایډورس افیکټ چې دی هغه شان نه شو کوي څنګه چې موږ د یو ډرګ سبسټانس کنسنټریشن دونه وي چې هغه د لاین څخه کراس کړي نو دی به زموږ په بوډي کې تھیراپیوټیک کنسنټریشن د تھیراپیوټیک افیکټ به چې دی زموږ په بوډي کې شو کوي او همدغه شان که موږ یو ډرګ سبسټانس واغسته او دغه ډرګ سبسټانس سټارټ شو او دغه شان راغی او په دې ځای کې او بیا دې ځای کې هم په دې پوینټ باندې د زموږ د بوډي نه الیمینیټ شو نو تاسو وګورئ د مینیمم افیکټیو کنسنټریشن چې هغه کراس کړی دی سو اټس مینس چې دې به زموږ په بوډي کې ایکشن شو کوي
خو لیکن د میکزیمم سیف کنسنټریشن چې وو هغه لاین هم د کراس کو. نو د دې دا مطلب شو چې دی به زموږ په بوډي کې ایډورس افیکټ ساید افیکټ چې کوم دی هغه به هم دی په زیات ټاکسیک افیکټ دا به زموږ په بوډي کې دی پیدا کوي. نو چې کله زموږ سره د دا لاین کراس کو نو دا څه شو دا دی به زموږ په بوډي کې اوس ایډورس افیکټ ساید افیکټ ټاکسیک افیکټ چې کوم نوکشیس افیکټس دي هغه به دی زموږ په بوډي کې اوس پیدا کوي. نو دغه هر کله موږ یو ډرګ اخلو نو دی به د مینیمم افیکټیو کنسنټریشن او د میکزیمم سیف کنسنټریشن د دې دوانو لاینونو ترمنځ به وي. اوس که یو ډرګ په دې اماونټ کې دی نو دا هم زموږ په بوډي کې څه ایکشن نشو کوي. که یو ډرګ په دې اماونټ کې دی دا زموږ په بوډي کې ایډورس او ټاکسیک افیکټ شو کوي. نو موږ ته نه دا لاین والا ډرګ پکار دی نه موږ ته دا لاین والا ډرګ پکار دی بلکې زموږ دپاره چې کوم سیف ډرګ دی هغه ډرګ دی چې کوم انډر دیز ټو لاینز دی یعنی چې کوم د سیف کنسنټریشن او د افیکټیو کنسنټریشن ترمنځ دی. که د مینیمم افیکټیو کنسنټریشن نه ښکته دی نو دا زموږ په بوډي کې څه افیکټ نه کوي. که د میکزیمم سیف کنسنټریشن نه بره دی هغه زموږ په بوډي کې ایډورس افیکټ شو کوي. اوس که کله مونږه چې کله فور ایگزامپل مونږ یو ډرګ سبسټانس واغسته او دی چې کله داسې روانو او دی په دې ایریا دا د پیکو اوس د کم ځای نه چې به دی واپس مومنټ شروع کوي واپس به د په افیکټ کې کمی راځي. نو دا چې کم ایریا ده دی چې دا کم ټایم نوټ کو فور ایگزامپل یو ډرګ مونږ واغسته د 6 غنټې چې کم دی ډیوریشن دی زموږ په بوډي کې او دی په 3 هاورس کې دی دې ځای ته راورسېدو. نو چې دا کم کنسنټریټ دی ته مونږ وایو ټي میکس ورته ویلی شو یعنې د دې ډرګ چې کم میکزیمم افیکټ دی ډرګ خپل شو که په کم ټایم کې دقې ته مونږ وایو ټي میکس اف د ډرګ. دې ته مونږ څه وایو ټي میکس اف د ډرګ. او دقه شان چې کله مونږ یو ډرګ سبسټانس واغسته په دې انیشیل ټایم باندې او دی چې دی د دې ځای پورې فور ایگزامپل 6 هاورز دي د 6 هاورز کې به دی الیمینیټ کېږي زموږ د بوډي نه. نو د دې ځای نه د دې ځای پورې چې را د کم ټایم واغسته دې ته مونږ ویلی شو ډیوریشن آف ایکشن آف د ډرګ. دې ته مونږ څه ډیوریشن آف ایکشن آف د ډرګ. اوس ایریا انډر کرف که مونږ دا ډرګ اورلی ایډمنسټر کړی دی او که مونږ دا ډرګ چې کوم دی پیرنټرلی یا انټراوینسلی چې کوم دی ایډمنسټر کړی دی. ایریا انډر کرف چې دی د دې څه مطلب دی زموږ دپاره چې کوم افیکټیو ډوز و نو هغه دا دی لکه فور ایگزامپل دا زموږ سره یو پلاټ دی. نو اوس په دې کې دا ایریا انډر کرف چې دی دا به زه څنګه ډینوټ کوم نو دا به زه په دې طریقې سره ډینوټ کوم. دیس از ایریا انډر کرف. ایریا انډر کرف نو دا هغه ایریا ده چې کوم انډر کرف ده او دې ته مونږ د ډرګ بایو اویلیبیلیټي وایو. نو اوس تاسو ګورئ ایریا انډر کرف څه مطلب د ډرګ چې دی دې ځای ته په رسېدو کې څومره ټایم واغسته دقه شان دې ځای ته په رسېدو کې دی په څومره اماونټ کې چې دی زموږ د بوډي ته دی راورسېده او دقه شان بیا په څومره ټایم کې دی زموږ د بوډي نه الیمینیټ شو. سو دیس از کالډ بایو اویلیبیلیټي آف د ډرګ. نو دقه شان هر کله چې مونږ بایو اویلیبیلیټي د یو ډرګ چې دی د هغې باره کې خبره کوو نو سمپلی بایو اویلیبیلیټي اف د ډرګ مونږ څه ته وایو چې کله مونږ یو ډرګ سبسټانس واغسته او دی په څومره اماونټ کې زمونږ سیسټمیک سرکولیشن ته شامل شو دی به خپل ایکشن شو کوي دقې ته مونږ وایو بایو اویلیبیلیټي آف د ډرګ. نو زمونږ که دا ویډیو تاسو ته خوښه شوي وي دقه شان کو په دې کې څه کمې زمونږ نه شوي وي نو تاسو مونږ ته په کمنټ باکس کې بالکل ویلی شئ چې مونږ په دې